د الله رسول فرمایي په خدای دې زما قسم په خدای دا کله چې د سړي روزی بیا دا معده خالی د هغه معدې یو مخصوصه بوی مخصوصه د روزاتي د خولې بوی ځي د الله رسول فرمایي چې زما دې په خدای سره قسم یې والله اطيب عند الله من ريح المسك الله رسول فرمایي مشک نو ډېر مشک مشتګس لروم نه مشک عطر ډېر کم خلک په عربو کې لري که نو ډېر ګران دي د مشک څونه ښایسته بوی دی او مشک د هغه ته ویل کېږي هغه چې کوم هغه وسۍ د هغه په ناپه کې چې کوم د هغه څه مشک راوځي هغه څونه اعلی خوندور خوشبو ده د الله رسول فرمایي دا ستا د خولې دا مخصوصه بوی یو نسوار چې وکړي او بیا نه مسواک پیژني نه ټوټپیس پیژني نه یو شی بس نسوار ته جوړېدلی دا کله کله د انسانانو د خولې دومره بدبویي ځي اوس غم دا دی د خپل هم په دا نه پوهېږي دا زه څه چم وکړم په ما کې یو عیب شته صحیح سلو و زه په دا خبر یم چې یاره زما د کپو بېکاره بوی ځي نو وایي چې زه خو له تا ځان شاته کړم ولې په تا باندې ځان خبر کړم صحیح سلو دا زما ځان ته ولې تا زه خبر کړم په دا خپل عیب باندې نو دا ته چې نسوار وکړې ته بیا چې د شپې نسوار وکړي بیا په سیتي کې سړی دا رقم خبرې نه کوي یاره میراب کې دا خبرې بده خبره قطعا دا مه کوئ سیسو مسواک علما فرمایي دا مسواک ضروري دی په دا روزه کې به هم ته مسواک وایه که دا ستا د مسواک دا کشنۍ کشنۍ خاشې له تا تېرې شوې پروا نه لري صفایي دونه لوی شی ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې به کله یو ځای راغلی و بیا به تللی و دا صحابه کرام به د نبي علیه الصلاة والسلام په دا خوشبویي پسې روان و چې تللی دی پر دا لار تللی داسې تللی دی بیا به هلته پسې ورشي دومره فاکې دومره مسواک وهئ چې دا غاښونه څه کوې موږ ویلې بیبي عایشه صدیقه ما ویل دا وورۍ بې ګرده وسولیږي دومره مسواک یې وایي چې د باندې به وتی مسواک به ووایي او چې به کله د کور ته راننوتی مسواک به ووایي او چې وفات کېدی اخري عمل دا و مسواک یې ووایي عایشه صدیقه وایي مسواک و چې څه وایي بیا ما ور نرم کوي بیا پیغمبر سم مسواک وایي روان سو نو هغې مسواک ورسره نه پېژني که پېژني هغه بلې روژې سه یو مسواک ورسره دی صحیح سولو پیغمبر علیه السلام ډېر عظیم شان ولو موږ دروغزنان یو موږ د الله پر رسول درواغ وایو حق والله العظیم کله ورځ چې موږ په پیغمبر علیه السلام لاس وتړو په موږ کې څه دی منافقت عام دی بس هسې مې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نوم ټینګ نیولی دی په صفایي کې چا کافران در موږ نه ده وړې په درواغو کې زموږ ستا په وطن کې هر قدم به درواغ وایه ما تا درواغ نه وایي په کافرانو کې ورسره درواغ نشته ته چې کله کینډا لره ځې استرالیا لره ځې او که ته یو واره پر دې استرالیا او د کینډا پر ایرپورټو باندې ونیول سولې تا زما په بي کې پلانی شی نسته هغه یې وکتل هکې نسوار و او هلته په کمپیوټر کې ستره لیک ورسره ولیکي دا سړی دروغجن دی په خبره بیا عمل نه کوم تا اندازه ولګوه هغه وایي دې سړي خلاف وویل رشوت په ګرده دنیا کې نسته زما او ستا په وطن کې رشوت ګر سره فرض دی هرشه بیا ما او تا پیغمبر علیه السلام په کوم نامه یادوو صحیح سلو پیغمبر علیه السلام مبارک کو ډېر صاف سوتره داسې صاف سوتره دا نه یو خو د پیغمبر څنګه چهره مبارکه وله یو د پیغمبر څنګه کپړې مبارکې ولې دومره صاف سوتره چې یوه ذره داغ هم نور باندې پیدا کېدی څومره صاف سبحان الله ابن جوزي فرمایي ورځ پیغمبر علیه السلام مبارک د کور دروازه وټکېدله چې وټکېدله نو پیغمبر علیه السلام په خپل کور کې ناست دی هغه عمامه مبارکې پرته ده هغه نو دروازه چې وټکېده د پیغمبر سم فورا ور ولاړ شو چې ور ولاړ شو نو آینه نه وله آینه هنداره دننه نه وله منګی پروت و منګی په هغه کې اوبه ولې پیغمبر سم مبارک راغلی دغه اوبو ته وایي په اوبو کې سړی معلومیږه دا خپل سر بېشتان مبارکان یې برابر کړو بیا ور ووتی محمد رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خدای قسم چې الله زر روپۍ پر دا نامه باندې پر ما او تا جرمانه کښېږدي چې زر روپۍ جمع که غریب ته ورکه مسکین ته ورکه بیا د محمد د نامه اجازه شته په خدای قسم لا هم ما او تا حق نه لرو چې ما او تا د پیغمبر اسلام نوم واخلو دومره پاک نوم او په دومره ناپاکو خولو یې ما او تا اخلو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دغه د روزاتي د معده ختمه ده خلاصه ده خالي ده د هغه څه یو بوی راولاړېږي صحیح سلو یو خو بدبویي ده خلک خوله نه پرېنځي مردار غاښونه مرداره خوله مسواک مه پېژنه ټوټپیس مه پېژنه برش مه پېژنه کم سے کم که سړی په دا وایي چې یاره زما خوله ماته خوند نه راکوي راولاړ څه دا ژاولې نه دي ژاولې
دا راواخله دا ژاولې ژوی دا ستا غاښونه در صفا کوي دا ستا د خولې بوی در ورکوي د صفایي په خاطر یې وته که څه مناسبه نه ده په مجلس کې مه ژویه په مجلس کې مه ژویه یوازې روانې په سفر روانې خاص کر په سفر کې انسان ته دا شان ډېر ضرورت پیښېږي ځان سره ساچک په جیب کې واچوه بیا ژاولې ژویه بیا ستا غاښونه هم صفا کېږي د خولې بدبوی هم ورکېږي